لہذا و هر مالدار ته زه دا وایم چې صرف و درو مالو ته خوشحالي کوه، ځکه چې هغه درې مالونه بې شکه ستا دي، نور مالونه چې دي هغه صرف چوکیداري د هغه ستا نه دي. لکه تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ډېر ځله یو انسان دا نارې وایي چې مالی 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 مالی، زما مال زما مال، زما جایداد، زما وټلان، زما دکانونه، زما باغونه، زما مځکې، دا نارې وایي دی په خوشحاله. البته خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې درې مالونه د ده دي، دا نور د ده نه دي، دا نوره چوکیداري ده. یو هغه مال د ده دی چې ویژول تېره کړل، په خوله کې هم د ده نه ده. ډېر به مې داسې کسان لیدلي چې په خوله کې ګولۍ جنستلي دی مړي. او بله هغه مال د ده دی چې جوړه کړل وایې اغوستله، چې جوړه کړې یې لا هم د ده نه ده، چې وایې اغوستله بیا د ده ده. مال یې په تیلۍ کې تړلې کپړې راولې دي چې هغه زموږ پلار خو مړ سولو، دا کپړې د ټلرې سره پرتې وې، دا کپړې ته واخله، دا مال یې په خپله راوړي دي، په تیلۍ کې تړلې، دا هم د ده نه دي. چې جوړه دي کله دا نه ده ستا، بلکې چې جوړه دي کله وایې اغوستل دغه کپړه ستا ده. او دریم چې صدقه دې کله د الله تعالی په لار کې د خیرات کړله، د ورځ د قیامت دپاره دې یو توشک کېښوله، دغه هم درې مالونه ستا دي، نور یو مال ستا نه ده. ټوله چوکیداري ده د اولاد چوکیداري. اولاد لمسیانو کړوسیانو که هر رقم بدکار ستا په دې مال کې کوي، یا ستا په دې جایداد باندې چې ستا بچیانو ګټه کړې ده، او دې ګټه باندې که ستا بچیانو ستا مابعد هره ګناه کول، په دې ګناه کې مکمل طور سره شریک، مکمل طور سره شریک. الله تعالی به په دې قبر کې و تا ته عذاب درکوي چې ظالمه دا خو تا ور پرېښې ده، دا خو ستا د خوا ور پاتې سوې ده. که ستا د خوا نه وای پاتې سوې، ستا بچیانو، ستا کړوسیانو او ستا لمسیانو به نن دا ګناه باندې نه وای اخته. نن چې ستا بچیان دا ګناوې کوي، دا ستا په مال یې کوي، عذاب به تا ته په قبر کې درکول کېږي. هغه یې ولاکه ولاړ عاجز صاحب. لهذا مال څه باید سړی کار واخلي، مال تر مسکینانو، تر دغه یتیمانو، تر کونډو، تر دې قربان کړ. دا مرګ په وخت را روان دی، دا توشک به موږ د آخرت دپاره برابروو که بیا نه برابروو. ځکه چې کم مال پر ځای باندې ولګېږي، لکه پر مسکین و غریب او کونډ و یتیم باندې، یا پر مدرسه او پر مسجد او پر ملا او طالب باندې، یا پر بل داسې ناداره انسانانو باندې چې کم مال ولګېږي، نو داسې مال به د ده دپاره د دنیا او د آخرت د عزت او د احترام او د کامیابۍ ذریعه او سبب ګرځي. لکه تر دې پورې په ابو داود شریف کې یو حدیث مبارک دی، وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرا کساه الله من حضر الجنه. وایي کوم مسلمان چې یو لڅ یعنی مسکین او فقیر مسلمان ته کپړې ور واغوندي، یعنی چې هغه ته کپړې د اغوستلو دپاره ورکړي، یا نوې کپړې ور واغوندي، یا زړې خپلې کپړې هغه غواړي هغه ورکړي، نو الله جل جلاله به ده ته د جنت زرغونې کپړې ور واغوندي. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. او کم مسلمان چې بیا په یو وږي یا یو مسکین و فقیر مسلمانانو باندې خوراک وکړي، نو الله جل جلاله به بیا په ده باندې د جنت میوې وخوري. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. او کم مومن مسلمان چې بیا په یو تږي مسلمان باندې اوبه وڅښي، یا فرض که د اوداسه و د غسل دپاره اوبه ورکړي، یا فرض که یو څوک برمه لري، د هغه برمې څخه یو پیپ د خپل امسایه و د مسلمانانو ته راوباسي، هغه ته یې ورکړي، نو الله جل جلاله به په ده باندې د جنت مهربند مهر به پرول سوی، یعنی پیک شراب به پټ شي، پیک سوي شراب خلاصوي به نه وي، د جنت پیک شراب چې دي هغه به پټ شي. که چیرې په دنیا کې مسلمانانو ته اوبه ورکړي، په اوبو کې سخا وکړي، په اوبو کې بخل نه وکړي، او که چیرې بخل پکې وکړي، نو بیا به الله جل جلاله د جنت د شرابو څخه او د شادو د شودو څخه دا رقم انسان بیا محرومه کړي، خدای تعالی جنت کوي. البته خو که څوک د جنت د شرابو شوق لري، نو هغه د په دنیا کې سخا کوي، په اوبو او په خوراک او په مسلمانانو کې د چیش کوي، سخا دې کوي.